په کتابو کې دا خبره موجود ده، لکه امام غزالی کې احیاء العلوم کې، داسې علامه ابن حجر اسقلانی سے په خپلو کتابو کې دا خبره ذکر کړې ده. واورئ وی چې شیطان په دغه ورځ باندې په خپل سر باندې خاورې بادوي، خاورې راچي په دغه بار په کوڅو کې په محلو کې په اوچتو اوچتو په چغو باندې دا شیطان ژاړي او څه وایي چې غون کال ما دوکه کړه، غون کال ما په ګناه کې مبتلا کړه، خطاکار مکړه، مسلمانان سیاکار مکړه، نافرمان مکړه، په کبایرو کې په صغایرو کې د الله په نافرمانیو کې د چا څومره ګناهونه وو، د چا څومره ګناهونه وو، چې خپل هغه ابلیس خپل شیطانانو توای چې دا زما دا فریاد، دا زما دا ژړا تاسو ته پته ده چې دا ولې دا په سر باندې خاورې بادوم، چیغې او سورې وم، تاسو ته پته ده چې دا ولې دا ځکه ده چې نن امت مسلمه ته چې چا روژې نیولي، د اختر مونځ لراغی، عیدګاه لراغی، جمعات او مسجد لراغی، نن امت مسلمه ته الہ العالمین د طرف نه اعلان د مغفرت شو. نو د زما هر څه لاړه او کتابو دام لیکلی دي چې دومره دی د دغه مغفرت نه بخنې نه دی دومره تنګ شي، دومره خفه شي، وی چې لاړ شي هغې مقبرو له لاړ شي چې کوم مخکینی معذب قومونه دي، خدای پاک جل جلاله په عذابونو باندې هلاک کړي دي. نوح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام قوم، ابراہیم علیہ السلام او هود علیہ السلام او لوط علیہ السلام قوم، دا صالح علیہ السلام قوم، دا مخکینی چې کوم قومونه الله تعالی په سختو عذابونو باندې هلاک کړي دي، وی چې هغه مقبرو لاړ شي، وی چې الته ګرځي او ځان له تسلی ورکوي او دغه قبرو والاو ته وی چې تاسو خو بغیر د ایمان نه لیږلي یې کنه، چې هغوی باندې د خپله غصه او دا سړی. امت مسلمه ته خو الله بخنه وکړه، امت مسلمه خو الله تعالی نن په ځمکه باندې وباخه، مغفور او مرحوم یې که، خو تاسو خو ما بغیر د ایمان نه بوتلی، تاسو باندې خو ما نافرمانی کړي دي، ګستاخی مې ور باندې کړي دي، شرک او کفر مې ور باندې کړی دی، د الله د عذاب مستحق مې ګرځولي، دا خپل غصه دی الته وباسي په نن ورځ باندې. نو اے مؤمنانو مسلمانانو چې خدای پاک جل جلاله تاسو ته بخنه وکړه، مغفور او مرحوم یې کړی، ګناهونو نه پاک کړی، ولې تاسو شیطان نه مکور کوئ به؟ ولی دا خپل پاک نام اعمال، دا خپل پاک خیسته کاغذونه چې الہ العالمین د طرف نه پاغې باندې د مغفرت اوبه توی شوي، د بخنې اوبه توی شوي د الله د طرف نه، هغه خپل نام اعمال ولی د شیطان په اتباع کې په ګناهونو باندې بیا ګنده کوي. نو په دغه ورځ باندې درپسې چې ستا په ثواب کې کمی راولي، مونځ در باندې قضا کا، تلاوت ذکر و اذکار خیرات صدقات نه غافله کا، په ګناه کې دا مبتلا کا، هیڅ کله شیطان دا خبره نشي برداشت کولی چې ستا نام اعمال د الہ العالمین په مغفرت اوبو باندې پاک وینځلی شي، پاک شي، ساک شي، صفا شي، شیطان نه دا خبر هر کله نشي برداشت کېدی. نو ډیر خیال بساتئ په دغه لویه ورځ عظیمه ورځ د اختر باندې، په باقی میاشتو کې بم ډیر خیال ساتي، خصوصا د نافرمانیونه د الہ العالمین ته تابعداري وکوي، د حضور مبارک تابعداري وکوي، کوم چې د زمونږ او تاسو سټوټا پوټا اعمالو یا نیکی وي د الله په توفیق باندې، یا د زما او د استاد د منزو د جمع د تلاوت د ذکر او اذکار د خیر خیرات صدقې معمولو، هغه به ان شاء الله تعالی برقرار وي، هغه به ان شاء الله تعالی ساری او جاری وي. مونږ با هر ټیم کې په فکر او په سوچ کې یو چې چرته شیطان مو خطا نه کا، چرته مو ګناه کې مبتلا نه کا، الہ العالمین د زمونږ او تاسو د شیطان د غلبې نه وساتي.